أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. صدقت يا رب العالمين. اوس دې آیاتونو کې الله رب العزت د دې چې کوم اعتراض پر رسالت باندې الله د هغې ذکر کوي. د کافرانو به وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی. ولې؟ ځکه چې دې کې خو اول یو حکم راشي او وروستو بیا بل راشي، نو دا د خدای کلام نه دی. نو دا کیدی شي کله اسلام په ابتدایي دور کې چونکې د عربو په معاشره کې شراب د خلکو په رګ رګ کې داخلو، نو ډایرکټ پې بندیز نه و راغلی، نو په مزه مزه بندیز راغی. داسې نور د رجوع بعضې احکاماتو بدلو، د وصیت احکاماتو بیا چې دی در چا حق مقرر کړی شو، نو دی وایي چې اول خو یو شان او بیا بل شان شو، نو دا د خدای کلام نه دی. نو دا خبره الله رب العزت ورته وایي ستاسو صحیح نه ده او عقلاً هم صحیح نه ده. یو ډاکټر دی هغه مریض ته ګوري او د هغه مطابق دوایي بدلی را بدلی. اوس که ورته یو کس ووایي چې یا پې پوهېږي نه او ورته ووایي چې یاره ته دا دوایانې ولې بدلی را بدلی، خو یو شان دوایانې ورکوه که نه، هغه به ورته وایي چې ته کمه کلې ته په دې باندې نه پوهېږي. نو الله هم ورته وایي وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، او په هغه وخت کې چې بدل کو موږ یو آیات لره، یعنی ناسخ آیات راولو، دا مخکې حکم ختم کو، مکان آیت بزید بل آیات باندې یعنی منسوخ باندې. والله یقینا الله رب العزت اعلم پویږي بما په هغه څه باندې ينزل چې نازلوي. قالو نوایدي انما یقینا فخبر دادا انت تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفتر جوڑون کی تدزان نہ جوڑون کی، بل اکثرهم بلکہ اکثر د دوی لا یعلمون نہ پوئیگی. اللہ رب العزت ہوئی نا تاسو بدی پوئیگی نا، دا خو ڈاکٹر و حکیم دا وقت مناسب دا مریض مناسب دوائی ورکی. ابتدا کی دا حکمو وی لس کافرانو نه بچی دی یو مسلمان نه تختی، د لسو کافرانو به په یوازې مقابله کوي. بیا حکم رستو رای چې نه ده اوس د دوو کافرانو نه دی یو مسلمان نه تختی. نو د معاشرې سره د هغه وخت سره الله رب العزت چونکې قرآن د ټولې زمانې دپاره در قیامت تر سبا پورې دی، نو چې الله ته علم دی، الله په هر څه پوهېږي، د هغې مطابق یې په هغې کې بدلون راوستی. قل ورته ووایه اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم، نزله نازل کړي دي دې لره نجمن نجمن ټوټې ټوټې روح القدس هغه روح پاکیزه چې جبرائیل امین دی من ربک د جانب د رب کریم ستانه بالحق په حق سره لیثبت الذین د پاره د دې چې ثابت وساتي هغه کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وهدن او هدایت دی، وبشرا او زیر دی للمسلمین د پاره د مسلمانانو. الله رب العزت فرمایي چې دې کې یوه پیدا بله ده، یوه پیدا په دې کې د مسلمان ایمان مضبوطیږي. چې کم کس مسلمان وي د کلمه ویلی وي، کومه کلمه ویلی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی چې دا کلمه ویلی د ایمان نور مضبوطیږي. ولی مضبوطیږي؟ الکه دی وی مثال په طور مخکې بیت المقدس ته مونځ کو، الله حکم را نازل کړ چې بیت الله شریف ته کوه، دی ورته وایي زما دې کې کار نشته چې بیت المقدس ته مې مونځ کو که بیت الله شریف ته کوم. الله اغوا حکم ما اغوا مونځ کو، د الله حکم ته مې کتل، اوس د الله دې هوا حکم دی نو زه دغې طرف ته مونځ کوم. نو د ایمان امتحان په دې سره کېږي.
دې سره د ایمان کتی شي چې دا د څومره پیمانې دی دی د خپل خواهش تابعداري کوي او کدی د الله د حکم تابعداري کوي مخکې شراب جایز و اوس شراب منع شو نو ته وګوره تاریخ وګوره وی دا مدینه منورې په لارو کې شراب داسې روانو لکه څنګه چې نیرونه رواني داسې خلکو چاټېګانې ماتې کړي او هر څه چې دی توی کړه الله ګوري دا ایمان د خلکو دې سره یو دا امتحان کیږي بل الله وی ولقد نعلم یقینا من پویګو انهم چې یقینا دوی یقولون وای انما چې په خبره دا يعلمو چې تعلیم ورکوي دته بشرون یو انسان یا انما یقینا په خبره دا يعلمه چې تعلیم د دې قران ورکوي دته یعنی دا قران خایدته بشرون یو بشر لسان الذين چې جبه د هغه بنده یلحدون الیه چې هغه یلحدون چې هغه چې ما یلحدون چې دی مایل کوي الیه د دې جانب د هغه جانب ته یا لسان الذي جبه د هغه بنده یلحدون چې دی نسبت کوي الیه د هغه جانب ته اعجمی ده وهذا لسان عربي مبين او دا قرآن پاک چری دا قرآن عظیم الشان چری دا پا عربی واضح کی دی اللہ رب العزت فرمائی دی کافرانو یو خبر دا مشوره کړی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق یو عامر حضرمی یا عیش نومی یو کسو نو مختلف دغه نمونه راغلي دی سره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راتو او دی په بل مذهب بیا رستو اسلام راوړی دی دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا ټول قران داغه نه زده کړی دی نو شاګرد په منزله د استاد وګرځو هغه شاګردو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تعلیم زده کولو او دی د قران داغه نه زده کړی دی الله ورته وی دا سوای او الله ورته بل خبره ده داغه باره کې تاریخ لیکلی دی چې هغه په عربی ژبه صرف دومره تکلم کولی شي دومره خبرې کولی شي سړی د ضرورت خبره کوي بس د ضرورت مطابق چې کم عام کلام وغه صرف کولی شو او نور چې دی الله رب العزت فرمایي چې داغه ژبه عربی ده عجمی ده او قران چې دی دا فصیح کلام کې دی دا فصیح عربی ده تاسو مقابله وکړئ که دونه ناران یې تاسو مقابله وکړئ یعنی د نن زماني ادیب چې پاغه د خلکو اتفاق وشي هغه د جاهلیت د یوې زنانه شاعر مقابله نشي کولی دا غي داسې ادب د جاهلیت د جاهل زنانه د شاعر د ادب مقابله د نن زماني ادیب نشي کولی دا غي داسې ادب یو کس به 300 اشعار ویلي ته دا قصیدو دا کتابونه وګوري بل کس صرف اوریدلې دی هغه ته یاد شوی دی داسې حافظې وي وګدي قصیدې وغیرہ ټول جنگونه د اسونو به شجرې بیانولې د اسونو موږ د انسانانو نشو بیانولې او د انسانانو اکثر بیانو چرته چې دینو بل نسل والی نسل د سپکو ګوري ځان سید جوړ کی الله دې پوي نو الله رب العزت فرمای وهذا لسان عربي مبين او دا جبه چې دا قران چې دا په جبه عربي واضحه کې د ښکارا کې الله وي ان الذين يكنن حقسان لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي بآيات الله بآياتونو د الله رب العزت باندې لا يهديهم الله هدايت نه کوي الله رب العزت ته جبران الله ورته په زور هدايت نه کوي چې د خپل د اسلام طرف ته ناراضي قرآن ته توجه ساتي قرآن ته ګوري ولهم او د دیو د بار عذاب علیم عذاب دردناک دی انما یقینا بغه خبر دادا یفتر الکذب چې جوړوي دروغ لره الله رب العزت فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلام نه جوړي دا تاسو کوي دا دروغ تاسو وایي الله وایي انما یقینا بغه خبر دادا یفتر الکذب چې جوړوي دروغ لره الذين هاکسان لا یؤمنون چې دی ایمان نه وروړي بآیات الله پایاتونو د الله رب العزت باندې واولئک هم الكاذبون اوم دک خلق دروغ جن دي الله رب العزت فرمایي دا څوک چې ایمان نه وروړي دا دروغ دی وي
من هغه څوک کفره چې کفر یې کړی بالله په الله رب العزت باندې من بعد ایمانه رستو د ایمان نه، نو ته مرتد ویلی شي چې یو کس ایمان راوړي او بیا د ایمان نه اوړي، الله هم دې وساتي. نو 3 ورځې مهلت دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقتلوه، که اسلام ته بیا نه راوړي بیا یې قتل کې، چې کوم شکوک شبهات دي ختم یې کې، والله که نه ختموي قصدن عمدن لګیایي فقتلو قتل یې کې. او که صاحب د شامی وي که چېرته پې څوک لوان دي شو د اهانت کړي یا یې نور څه د ارتداد کلمات ویلي او څوک پې په قانون باندې وړاندې شي، نو دا کار د ټیک نه دی کړی، په کار نه و چې په قانون وړاندې شوی، خو که چېرته وړاندې شو نو غلطي د ده ده چې ده د اسلام سپکاوي کړی دی، دې کس له به بیا هم سزا نشي میلاوي. من هغه څوک کفره چې کفر یې کړی دی بالله په الله رب العزت باندې من بعد ایمانه رستو د ایمان نه، نو بیا رستو د آیات کې ټوکړه د غضب من الله په هغه باندې غضب د الله وي، الله هم دې وساتي. خو الله پکې یو خبره کوي الا مگر من هغه څوک اکرها چې مجبوره کړی شو وقلبه او زړه د مطمئن بالایمان په ایمان باندې مطمئن وي، ولکن من لیکن هغه څوک شرحه چې کولای وکړله بالکفر په کفر سره صدرن سینه، یعنی د سینه خپله کفر ته کوله وکړه، فعلیهم نو په دوی باندې غضب من الله غضب د الله د جانب دی، الله هم دې وساتي. ولهم او د دوی دپاره عذاب عظیم عذاب لوی دی، الله هم دې وساتي. خبره دا ده چې دې دا مسله د اکراه وغیره ویلی شي. یو کس د هغه ته چاوي چې د کفر کلمه ووایه کافر شه، او دلې په سر باندې ټوپک تماچه کې خدایا په مری ولا چاړه کې خودله، ورته وایي که کلمه د کفر نه وي نه کافر کېږي، نو اوس درنه د اثر وم، اوس درنه د اثر وم، نو دته د کفر کلمه ویل جایز دي که چېرته زړه په ایمان باندې مطمئن وي، زړه کې اخوا دېخوا نه راځي، نو بیا د کفر کلمه ویلی شي د هغه نه بچ کېدو دپاره. یو کس دی افضله داره چې شهید شي، افضله پکې داره چې شهید شي. یو کس دی هغه ته چا ووایي چې بهایي کلمه د کفر ووایه، ګنې مال اسباب کور دا د لټول لوټ کوم سامان در نه وړم، نو بیا دې د کفر کلمه نشي ویل، بیا ورته اجازت نشته، او دغه بل صورت کې اجازت شته. نو دواړه رخصت او عزیمت په دواړو باندې عمل شته، خو افضل چې دی هغه دغلته شهادت دی. حضرت حبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه دې د کافرانو لاس ته راغی، یو معامله شوې وه په هغې کې دې سره څه دوکه شانتې وشوله، بیا دې د کافرانو لاس ته راغی، نو مکې والا چونکې د دې مشران قتل شوي، نو دې واغشته په پیسو باندې، بیا دې ځان سره ساتلي و، خیر چې کله دې شهید کو، چې کله دې شهید کو، نو دغه وخت کې ورته ابو سفیان رانږدې شو، هغه چونکې د دې مشر ولا ایمان یې نه وروړی، نو ابو سفیان ورته وایي چې ما پیژنې، دې ورته وایي چې او تا پیژنم، ورته وایي صرف دومره ووایه چې زما په ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شي، نو بس تا پرېږدم، صرف دومره ووایه. نو دې ورته په جواب کې وایي والذي نفسي بیده، وایي زما په دا سا چې د چا په لاس کې د هغه په ذات مې دی، په هغه ذات مې دی قسم وي شوکة یشاکو فی رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ته لا دا وې د دې په مقابله کې خو زه دام نه قبلوم چې زه دې بچ شم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپه مبارکه کې د معمولي غنه لړه شي، وی زه دام نه قبلوم او زه دې بچ شم. نو بیا خیر بیا هغې شهید که د ګیر چاپېره نه برې په سولې باندې وخېجو، د ګیر چاپېره نه به غشي راتلو ویشته وې، د هغې نه مخکې یو څو اشعار ویلي، نو قصیدې ویلې د اوږده، یو پکې دا دی ولست ابالي حین اقتل مسلما على ای شق لله مصرعی، وی چې زه مسلمان یم چې زه په حالت د اسلام کې شهید کیږم، وی اوس مې د دې پروا نشته چې د کم طرف ته مې غورځوې، د کم طرف نه مې ولې کم طرف ته مې شلوې، هغه ستاسو اختیار دی چې څه کوې.
نو دغه قبول نه کړه، کلمه ویلې قبول نه کړه د کفر، او هغې ته وایي چې شهید مې کوي شهید کړه. دغه شان حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها د دې مشهور واقعه ده. حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ چې دی زوی او حضرت یاسر سے به پلار، یاسر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې زیات ظلمونه کړي. نو اوس باندې یو پیره سخته ګرمه کړل داسې نیغه نږدې والا شانتي، او د یاسر رضی الله تعالی عنہ ته د سترګو ته نږدې کړه، ورته وایي شابه یو خبره ورته وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق چې دا ووایه ګنې سترګو کې درله دا ورکوم. هغه وی نه وی، یو سترګه کې والله ورکړله هغه ګرمه اوسپنه، هغه رستو نه شو. بیا یې والله په دویمه کې ورکړله، اخره کې د هغې د لاس هغه لاس پیول او شهید شو. بیا حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها دې ته یې ووایه، هغه مو نه شوله. نو داسې وکړله چې یو اوښ پسې والله یو وخت به وتړله، او بل اوښ پسې بل او مخالف طرفونو ته یې وشړل، او بیا د هغې په خاص اندام باندې ابو جهل چې دی د نیزې ګزار وکړو، هغه شهیده شو د اسلام د خو کلمې ونه بیا رور یې موله شهید کړ. او حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ هغه چې دی ده ورته خبره وکړله، نو هغه ظاهرا ووی، هغه ته بچ شو، خو چې څنګه دی پرېښوده نو زړه زر چې یاره دا خو ما ظاهرا ووی، زړه خو مې مطمئن دی، خو دا خو جوړ که الله مې پکړ وکړي په دې باندې دا خو چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوم. نو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړله، الله رب العزت دا آیات را نازل کړه، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. دا مختلف د صحابو په دورونو کې دا واقعي راغلي دي. حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ د ده متعلق راځي مسلمه کذاب چې کومو د پیغمبرۍ دعوی چې کړې وه، هغې سره جنګ و، په هغې کې 200 حافظان د قرآن پاک دا د ختم نبوت په عقیده باندې په دې مسله باندې دا شهیدان شوي او جنگ روان ده. په دې کې د مسلمانانو څه کسان کې دیان شوي، په هغې کې یو حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ دام گرفتار شو. دی چې کله مسلمه کذاب تړوان دي شنو، دا مسلمه ورته وای چې ته ما ته کافر وې، دی ورته چې او زه تا ته کافر وې، وایي زه خو کلمه وې، وایي ته کلمه وې خو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس ځان پیغمبر ګڼې، وایي یا زه پیغمبر یم د هغه نه پس. نو ته ما ومنه که نه، دی ورته ما ونه رېده، وایي ته ما ومنه که نه، وایي ما وایي ته د رسول الله سلم ګواهي ورکې، ته ورته او ګواهي یې ورکړله، وایي ته زما د خبره وره ما پیغمبر ومنه، دی ورته نه ورم، ته څه وې نه ورم، وایي نه ورې، وایي لاسونه به درنه کټ کړم، وایي کټ که چې څه دې زړه غواړي وکړه، ته ورته ټیک ته. نو ده نور شهیدان کړي، خو علما د ده متعلق لیکي چې د ده جوسه، د ده بدن او د ده شکل او شباهت دا ډېر زیات ښکلي. نو ده ورسره دا خبر کړو، نو بیا یې والله لاس دې ځای کې کټ کړ، بیا یې والله دا بل دې ځای کې کټ کړ، بیا یې والله خپې لاندې کټ کړې، بیا یې والله دې ځایونو کې کټ کړې، اخره کې چې دې په ټوکه باندې په دې سینه باندې و شهید یې که خو د اسلام نه ونړی، په اسلام باندې. نو داسې بیا د نور حضرت عبدالله بن حذافه سهمي رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي چې کله هرقل گرفتار کو، نو قسطنطنیه کې استانبول چې کوم دی، په دې کې نور صحابه به راغشتل او د ده مخې ته به هغه چابلي ته یا وغیره چې هر څه کړي ته ورویشته، په هغې کې به هغه غوړي دومره ګرم و چې ډایرک به هغه سوځېده، یو مثال په ډول بس پکوړه کېده به. ده ته یې ویې ده دیم په بدن باندې ډېر زیات ښکلي او صاحب علم کس و. ده ته یې ویې څه وي ورته، هغه ورته وایي دا عیسایت کلمه ووایه، نو اشرکک فی ملکی و ازوجک ابنتی، وایي ته عیسایي شه نو تا به په دې خپله بادشاهۍ کې ځان سره شریک کړمه، او خپله لور به په نکاح درکړم، خپله لور به په نکاح درکړم. دی ورته نه خیر، دلې هر قسمه سزاګانې ورکړي، یو 10 ورځې پې خوراک بند کړ وغیره. اخره کې ورته وایي چې زما دا تندی ښکل که، زما دا تندی ښکل که بس پرېږدم دی. نو دی ورته وایي
که زما د وجې دا ملګري مې پرېږدي چې کوم پاتې نو بیا د الله تندې ښکلوم که صرف ما پرېږدي نو بیا د الله تندې نه ښکلوم هغه ورته چې نه ملګري دې م پرېږدم بیا والله ده تندې ښکل کو او څوک بیا وایي چې دې نه پسې دا ملګري والله پرېښودو او ورسېدو یو روایت داسې دی او بعضې وایي چې نه بیا یې شهید کو خیر خبره مې دا وه چې کله ستا زړه مطمئن وي په ایمان باندې نو که بیا ته ظاهرا کلمه ووایې نو بیا ته الله په هغې نه راټینګوي خو که زړه دې مطمئن نه او یا د مال خبره وي یا د جیداد خبره وي نو بیا به د کفر کلمه انسان نه وي خو که د انسان د سر خطره وي افضله به پکې بیا هم دا چې سړی شهید شي خو د اسلام نه بل طرف ته یعنې دغه کلمه ونه وي الله هم دې وساتي اوس الله وایي د دې وجه څه ده دا خلک چې دا کفر طرف ته ځي یو څه بل څه دا ولې ذلک دا چې دي بانهم یقینا دوی استحبوا الحیات الدنیا دي محبت کوي د دنیا سره علی الاخرت په مقابله د آخرت کې وان الله یقینا الله رب العزت لا يهدي القوم الكافرین هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته اولئک الذین دا هغه کسان دي طبع الله چې مهر وهلی دی الله رب العزت چې مهر وهلی دی الله رب العزت علی قلوبهم بزړونو د دوی باندې وسمعهم او په غوږونو د دوی باندې وابصارهم او په سترګو د دوی باندې واولئک هم الغافلون او هم دک کسان غافلان دي دا نه خبره دی الله رب العزت فرمای واولئک هم الغافلون او هم دا خلق دی الله وی چې دا نه خبره دي لا جرم هامها انهم یقینا دوی فی الاخرت باخرت کې هم الخاسرون هم دی بد تاوانیانو نوی الله دې وساتي ثم ان ربک ثم بیا ان ربک یقینا ربستا للذین دبار د هاکسانو هاجرو چې هجرت یې کړی دي من بعد ما رستو د هغه نه فتنو چې په فتنه کې اخته کړی شوي په دغه د مال په فتنه کې یا د جان په فتنه کې چې خطرې وه د ځانونو او په دغه حالت کې دی دغه کې اخته کړی شوي وه د دې نه راووته بیا یې څه وکړه ثم جاهدو بیا یې جهاد وکړو وصبرو و صبر یې وکړو ان ربک یقینا ربستا من بعدها رستو د دینه لغفور الرحیم بهانه کوونکی او رحم کوونکی دی الله رب العزت فرمای چې چا دغه امتحان کې کامیاب شو او د دین طرف ته راغی نو الله رب العزت فرمای چې ستا رب یا غفور الرحیم دی هغه بهانه کوونکی دی هغه رحم کوونکی دی الله رب العزت راته بهانه کوي الله رب العزت را باندې رحم